السلام علیکم دوستانو. یو کس خپله کیسه کوي. موږ څلور وروڼه وو. زما مشره ورور چې کله واده وکړو او د هغه یو زوی پیدا شو او هغه ورکوټ و. هغه چې کله په ګرځېدو باندې شو او ماته مې بابي ویلې چې دا زوی مې لغونتې بخر بوزه دا جاري. زما د هغه وراره سترګې کږې وې او ما به چې بخر ویستو نو ماته به په بخر وتلو باندې هغه ته شرم راتلو او زه به شرمېدم چې بخر راته څوک دا ونه وایي چې ستا د وراره سترګې کږې دي. او سره راغلم خپلې بابي ته مې وویلې چې زه ستا زوی بخر نشم ایستلی او سبا به ما ته خلک وایي چې ستا د وراره سترګې کږې دي. دغه شانتې بل ورور ته مې بابي ویلې چې زما د زوی لغونتې بخر وباسه نو هغه مته وویلې چې ستا د زوی سترګې کږې دي دا زه بخر نشم ایستلی. او بیا به راپسې خلک خاندي چې ستا د وراره سترګې کږې دي او هغه ته هم شرم وکړي او خپلې بابي ته یې دغه شانتې خبره وکړله. او کله چې درېمګړي ورور ته یې ورته وویلې نو هغه ډېر په مینه باندې بخر ویستو او ټوله ورځ به یې بخر ګرځولو او ډېره مینه به یې هم ورسره کوله. او یوه ورځ ورته یو کس ویلې چې د ده خو سترګې کږې دي نو ده ورته په جواب کې ویلې دا د الله تعالی مار دی، دا به چا له څنګه سترګې ورکړي او چا له څنګه او الله تعالی سره هېڅ کمي هم نشته دی. تا به هم همدغه شانتې کوږ کړي او ستا سترګې به هم کږې کړي. او کله چې زما د هغه بل ورور واده وشو نو موږ هم الله تعالی یو ورور او یو لور راکړله، یو زوی او یوه لور راته راکړله. وایي چې زما زوی او دغه بل ورور مې لور وه. په وخت تېرېدو کله چې هغوی غټ شول نو د هغوی هم سترګې کږې وې. هغه شانتې زموږ د دواړو څلور بچي شول خو د څلورو نه سترګې کږې وې. زما هغه یو ورور چې کله بیا هغه ماشوم بخر ایستو او شرمېدو پرې نه او د ماشوم سره به یې ډېره مینه کوله نو بیا هم هغه هم یو څو ورځې بعد واده وکړو او د هغه بچي ډېر ښایسته او ډېر سم وو، یعنې سترګې یې کږې نه وې، سم روغ مټ وو. موږ د دې ویډیو نه دا عبرت اخیستی شو چې موږ چا پسې ونه خاندو، ولې چې دا د الله تعالی ورکړه ده. الله تعالی چاته څنګه بچي ورکوي، چاته کاږه ورکوي، یعنې موږ په خپل نصیب باندې صبر وکړو او چا پسې ونه خاندو. یعنې موږ ته دا نه دي په کار چې موږ بخر به موږ پسې خلک وخاندي، یعنې چې ستا دغه شانتې د وراره سترګې کږې دي به زموږ زوی پسې څوک خاندي. او موږ ته الله تعالی راکړي دي چې الله تعالی څه وغواړي هغه کولی شي، چا له به څنګه ورکړي او چا له څنګه. دا خو د انسان په لاس کې وي، ټول به یې لکه د ګلونو غوندې احساس کړی وي، خو دا د الله تعالی په لاس کې دي. ولې چې په دې الله تعالی په کارونو کې کار مه لرئ، تعالی په خپلو کارونو باندې ښه پوهېږي. دا شرط دی چې یعنې زما زوی بدرنګ دی او د ده هغه ښایسته دی او زما هغه کوږ دی او د ده هغه دغه شانتې دی، هېڅکله هم دا شرط مه کوئ. او موږ ته چې الله تعالی څه راکړي نو موږ ته پکار دی چې موږ په هغې باندې د الله تعالی شکر ادا کړو. عزتمنو زموږ نننۍ ویډیو ته د دې ځای پورې ده. که زموږ دا ویډیو تاسو خوښه شوې دا ویډیو د ساعتمند لایک کوم، دا چینل ته سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د کالی نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.